نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نسل کال ورستو په پنځم پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی ته د مور نوم رحمت وو او دا رحمت چې وا دا د لوط علیه السلام لور وا دا دغه په لورګانو کې وا دا ډېر وفادار ښځه وه الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړیو هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام ته ورکړو مال او اولاد او جیداد چې څو ډول الله ډېر زیات پریوانه ورکړیو مفسرین لیکي د ایوب علیه السلام زمکه چې وزمکه دا دومره زیات ازمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي 1500 قلبې نو چې 1500 قلبې شو نو په یو قلبه کې 2 غویانو نو زر غویان به د ایوب علیه السلام په ازمکو کې د کروندې د پاره لګیو 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټیکټرې وي د زمینداری د پاره او د دې سره نوکران به هم د قلبي به هم چلولي دومره ځمکې ایوب علیه السلام دا خو هغه ځمکې چې کومې په سم باندې وي د کروندې ځمکې وي هغه ځمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي او دا ځمکې د شام په علاقه باندې نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس ته اوس علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده وس دغلته کې ایوب علیه السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې او اوس چې کومه علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده د ایوب علیه السلام د اوسانې ځای دی او ډېر بيزي دور له الله تبارک وتعالى دومره زیاتې ورکړې چې مفسرین لیکي 1000 غړي بيزي وي تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی 1000 غړي بيزي وي د ایوب علیه السلام 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیت او د دې سره بنوکارانو مکنه دا رنګ د ایوب علیه السلام وزامنو او روایت کې راځي ولورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالى مال ورکړو مال خود دې موجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي به کوله ډېر زیات عبادت گزار ده د یو ټیم داسې نه تیر چې به د الله عبادت نکوم مونږ به ډېر زیات کوو نیازل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو چې د ایوب علیه السلام ډېر د الله بندګي کوي ډېر عبادت کوي د الله تبارک وتعالى دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بر په فرشتي په اسمانونو کې کوي د صفت بر په اسمانونو کې هم کېږي لکه حدیث مبارک کې راځي وي کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالى جبرئیل علیه السلام ته فرمایي اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی تور سرم مینا وکا تور سرم سوکا مینا وکا نو جبرئیل علیه السلام ورسره مینا شروع کی نو په ووم اسمان کې چې کومې فرشتې دي نو جبرئیل علیه السلام د ووم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بندا سره مینا کې پر تاسو سره موټای نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کې تاسو ورسره وکړي نو د شپږم اسمان فرشتي د پنځم اسمان او د پنځم څلورم هغه دریم هغه دویم هغه اول نو پس وو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی دی الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زول کې د زمينه ورواچوي زما د نیکانو بندګانو په زول کې د زمينه ورواچوي نو دا فرشتي پزمک جسمه نیکان بندګان دي داوی په زولونو کې د انسان سره ورواچي
مینا ورواچي نو دا نیکان سوي الکه پلان کې سره ډیر نیک سره دی راځي چې خواله لاړ شو ملاقات په ور سره وکړو راځي چې خواله لاړ شو دعا به ترې واخلو داسې کوي که نه کوي د دې په زړونو کې دا محبت دا الله ورواچوي د دې نیک انسان خو نیک انسان نیت کو ښه څوک نیت کو نیک انسان د نیکانو خلقو په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ورواچي د بدانو په زړونو کې نه د بدانو په زړونو کې نه ځکه چې د الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو دا سره پرشتي مینه شروع کی دا سره نیکان بندگان مینه شروع کی نو دا سره دشمنی څوک شروع کی شیطان دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی د بیا چې د شیطان کوم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان نو د شیطان چې کوم ملګری دي دا بدن ندان د نیک انسان نه بیا نفرت کوي نالکه وی دا پلان کې سره پلان کې مولا دسی دا پلان کې مولا دسی ده تاسو خبرې پسې بیا کوي کرا دا د شیطان دوستان دي دوی دا خبرې دا شیطان په دې ځل کې اچي او نیکان خلک د دې نیک بنده صفت کوي پلان کې مولا دسی دسی او دسی او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات لاله شو نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچو سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان د نفرت چې دا ول شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو دا ډیر نیک بنده دی د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي دا شیطانان چې دي دا په اسمان ته برختل دا خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېګو پیغمبري ورته میلو شو نو شیطانان بر اسمان ته خطل بن شو دغه ټیمه پر ودی بر اسمان ته خطل او د پرشتو خبرو ته غوږ کې خود نو دا ابلیس بر خطل او چې کله پرشتو دا صفت کړ د ایوب علیه السلام نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندګی نه کوي دا غزونه روغ دی هغه چې دا نه کوي څه چل بکای څومره ځمکې دې ورکړي دي څومره مال دې ورکړي څومره اولاد دې ورکړي څومره جایداد دې ورکړي هغه سره د څه شي کوي دي په زړه ورو د چې بندګي نه کوي څه چل بکای ته دا وایي چې دې ستا بندګي وکړي هغه څه د ضرورت نشته چې ستا بندګي کوي نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایي ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ حکم دې بیا داسې وکړي وی ټک شو لاشه او د چې څومره بډې او بزیدي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم خپل حفاظت ته اوچتوم هغه ور لمړې کوم زه ته هغه لمړې که دی بیا ستا بندګي وکړي ایوب علیه السلام چې څومره ګډې بېزې وي اووه زره ګډې بېزې وي الله تبارک وتعالی په ټولو باندې مرض راوست ټولې په یړه باندې مړې شوې ختم شو او د هغې سره چې کوم نوکران هغه هم څه شو مړ شو ختم شو په دې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغې وی ایوب علیه السلام ته وایي څه چل دی ولې چغې وایي وایي ته دلته لمونځونه کوه عبادتونه کوه هغه اووه زره ګډې بېزې دي هلاکې شوې تر دې چل نه وزګار نه هغه هلاکې شوې ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون زه بس الله را کړی او د الله مال الله واپس واغست نو په دې کې د فریاد څه خبره ده په دې کې د چغو درولو څه خبره ده خو الله را کړی مال الله واپس واغستو بل الله شکر دې په سجده باندې پریوتو دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوه شو د انسان د لپاره ډېره غټه تسلی ده ډېره غټه تسلی ده د چرته چغورونه وي څنګه دته تکلیف را رسیدو نو دوی انا لله یره الله را کړیو الله واغست دا الله مالو الله واغست زما خو به څه اختیار نو ما خو نشم نه کولای نو چې دا اختیار وکړ الله به خپل اختیار وکړ دا غشي هغه واغستونه او وانا الیه راجعون مطلب دا دی یره خیر د په بل ته رانه واغستو زه به سره بیا میلاو شم ځکه چې موږ د الله ته واپس کیدونکي یو
سره خویر راشي مې د لاس لاړ او بس لاړ نو اوس لاس نه راځي نو بیا چې وروړي سوري وی کنه اره ما دا قرآن لاړو اولاد دا هلال خزونه دا هلال بچي دا هلال خبر خلاص شو دی بیا چې وروړي نه دی نه خیر به کدل ترانا الله واغستن و انا الیه راجعون دا الله ته من ټول ځوال ته میلو شو کنه الته بس شو کو پلار مې پاتشه نه زما دا عقیده دلته سره میلو شو کو بچي مې پاتشه نه زما دا عقیده دلته سره میلو شو هغه الله تعالی زما الله لازم دا د انسان د لپاره دا غته صدا تسلی ده چې دی انا لله و انا الیه راجعون نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو سوایا انا لله و انا الیه راجعون وای په دې سره زړه ته ملاويږي تسلی ملاويږي ډېر زیاته ایدا مان په خپل ذهن کې اوساته یاره الله را کړو د الله مال او الله واغستو او خیر به کدل ته را نه واغستو نو انت بور سره ملاو شم ورځ د ملاقات الته نزله د سره شي تسلی راشي نو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو هغه ته هماوي چې وزره غړي بيزي د هلاک شو دا هو چې انا لله و انا الیه راجعون او بیا په سید پریوتو ای کار خو زما دا خو کار ونکو بلا بیا الله لا ای الله خیر د وزره بيزي دي پکې نه کنه وزره غړي بيزي به دا سره نور مال لګ دی نو خود بستا بندگی کوي نو مال سره ډیر دی نو زره دی پکې نه کنه الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی 1500 وزن کې چې داغه خپل حفاظت او چته ماغولم هلاکو هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمه کې ورلم هلاکو خپل حفاظت نه او چته ما بزمکو باندې طوفانونه رالو په باغونو باندې طوفانونه رالو باغونه هلاک شو فصلونه هلاک شو زمکي کندې کندره شو ټول ارسه زمکي لاړې ختم شو بس زمیداران چې بګي کوم هغه الله واغستلو ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې روان دی چې ډوډۍ وي او ته دلته کې عبادتونه کوه هغه زمکو باندې طوفانونه ارسه هلاک کړو نو ایوب علیه السلام به ویل انا لله و انا الیه راجعون زه بیا د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویلو خیر ده کنه دا دې پکې نه کنه دا نوح مال چې څومره ډیر دی بهر حال یو وسیس خلاقېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول نو ابلیس لار الله تبارک وتعالى لا وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل صحت باندې روغ دي یا دا سره سغم دي دا ته تواله دې ستا بندگی وکړه دا اولاد ته تواله نه دې ستا بندگی وکړي نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو الله تبارک وتعالى په زلزلہ راوسته کوټه کې کېناست ټول اولاد د کوټې د لاندې شو ابلیس په منډه باندې راغی ایوب علیه السلام ته وی او ته د الله په عبادت کې مشغول په اولاد د کوټه راځه شو ټول مړ شو ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون الله را کړه اولاد الله واپس واغستو او زه خدا چې کوټه کې راځه شو د دفن کولو نه پاره یم دفنم شو خو زما د رب په منځ کې حائل ما جوړېږي زمون په منځ کې فاصله ما جوړېږي ما د خپل رب بندګۍ ته پرې دوا بهرحال د اغینه په سخت امتحان الله ته منظور پیو ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی ځکه د بندګۍ کوي صحت روغ دی روغ جوړ صحت ته ورکړه ځکه بندګۍ کوي دا صحت ورله ته خراب کړي بیا ستا عبادت وکي الله تبارک وتعالى په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوس سمرض بس یو خطرناک مرض په الله راوست ورځ بدن خرابېدو دلته کې سامان غلطي کیسې بیا خلکو جوړ کړی دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې چر داسې مرض نه راوړي چې خلک ته نفرت شروع کړي خلک ته کرکه وکړي داسې مرض په الله نه راوړي
په بدن کې چنجي وشو چنجي به ورتاو شنو بیا ایوب علی السلام را بیا به په زخم کې خو چې الله د دل تروزی مقرر کړی دا نو چرته زیو دا من غړي تی کې سیدی ښا د خلک ځان جوړی کړی کې سیدی دا سینا ها مرض پراغه څنګه مرض خطرناک مرض ورځ د ایوب علی السلام بدن خرابېدو حتی در دې پورې چې ایوب علی السلام دې حتی ورسېدو چې نه ګرځېدې شو نه کېناستې شو چې دا ډېر زیات کمزور شو بعض روایت کې راځي څلور خزې وي یو خزه رااله یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزور شو د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کوم بل رااله بهرحال درې ښځو ته رخصت ورکړو په آخر کې چې د لوط علیه السلام کملور و رحمت نومو هغه وروغوښته زمانه خو درې واړو ښځو اجازت واغستو خو زه خو په کټ پروت یمه زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی نو یاره چې ته لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زمانه نه هغې ورته ویلي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه زه ملک ومه زه بادشاه ومه نن ته په کټ پروت یې ته فقیر یې ملنګ یې غریب یې زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم دا نه چې زه سره په ښه وخت کې وم په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم زه به نه کوم دا د لوط علیه السلام که ملور چې د ده چې بیبي وه دا به سهار وتله مزدورۍ لره مزدوري به یې کوله ټوله ورځ نو چې ماښام به راله نو دله به یې خوراک مراک راوړو پیسو باندې ده ته به یې خوراک ورکو لږې پیسې به یې ترې پرېښودې نوره چې کومه مزدوري به یې کړې وه هغه به یې د الله په نوم خیرات یې ورکړه سهار به مزدورۍ له وته ماښامه پورې به یې مزدوري کوله بیا به یې د خدمت کو یا هغه وه چې بادشاه وه ملک وه او یا هغه وه چې مزدوري به بار کوله د الله تبارک وتعالی امتحانات بیا عجیبه امتحانات دي داسې سخت امتحانات د الله طرف راځي نو چې ډېر زیات کمزوری شو ایوب علیه السلام او د ناستې پاستې نه ووت نو یوه دعا یې الله ته وکړه وی الله صرف زما د ژبې حفاظت وکړه ژبې ته راله الله څه مه وایه نو ژبې ته راله څه مه وایه ځکه چې په دې ژبه باندې زه تا یادوم نو ژبې ته راله څه مه وایه چې ستا ذکر پرې کوم نور ستا بدن دی ستا امانت دی څه چې ورسره کوې الله ستا مرضي ده نو ژبې ته راله څه مه وایه د ایوب علیه السلام ژبه روغه وه الله به پرې یادو یوه ورځ ورته دا بیبي وی حضرت 18 کاله دې وشو چې بیمارې ځکه د ایوب علیه السلام د بیمارۍ موده 18 کاله وه او دا بیماری پرې راغلې وه د 80 کالو په وخت کې نو دې ورځ ورته بیبي وی حضرت 18 کاله په کټ باندې پروت او زه درته وایم چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي نو ته د الله نه دعا نه غواړي الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي که نه نو ایوب علیه السلام ورته وفرمیل وی بیبي دا راته ووایه چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت ماله څومره وخت راکړی وی 80 کاله وی چې 80 کاله راباندې الله بیماري ولګوي نو پس حساب به برابر شي 80 کاله الله صحت راکړی دی اوس صرف 18 کاله بیماري راله زه ته جواب فریاد وکړم زه شرمېږم چې زه الله ته وایم چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالی به راته وویل چې دا 80 کاله مې چې دا صحت درکړی و هغه در نه هېر شو څو زه نشم ویلی په کټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی پې خو په دې 18 کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ دا وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي احمدک رب الارباب د بادشاهانو بادشاه زه اوس هم ستا ثنا صفت کوم زه هم ستانه ناامید نه یم ستا صفت کوم الذي احسنت الی الله تا په ما باندې ډېر احسانات کړي دي ډېر احسانات را کړي دي تا مال مال را کړی دی تا مال اولاد را کړی دی الله د هغې مال او اولاد د محبت توجه ستانه لږ غافل وم الله زه اوس ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړی اولاد دې هم را کړی و
دا هغه مال او اولاد د وجه نه به الله زستانه غافل وم الله چې هغه مال درانه واس هغه اولاد درانه واغستو اوس خو زه تا ته فارغ شوم اوس تا ته فارغ مستحقل بندگی کولی شم مستحقل عبادت کولی شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خپل باب دي یو ورځ دا ښځه بار ته وتې وه مزدورۍ لره ابلیس د ځان نه طبیب جوړ کړی ډاکټر جوړ کړی دی په لاره باندې روان دی د هغې حلیې اختلا کړې ده دا ښځه ورته وایي ته طبیب ډاکټر یې هغه ورته وایي او یاره زما یو بوډا خاوند دی او ډېر وخت یې په کټ وشو که د هغه علاج دې وکړو نو ډېر ښه به یي ډېر ښه به یي ته ډاکټر یې هغه ورته وایي زه به له دوایي درکړم او فورا به د هغې سره جوړ شي ټول عمر پشي د هغې سره زه درنه پیسې علم ځکه تاسو غریبي ده په دې جنګل کې پراته څه شی خو شته دی نه پیسې مېسې درنه نه علم هېڅ طرح دوای پیسې درنه نه علم یو کار به کوي وایي کم وایي چې کله د خاوند جوړ شي نو دا به ته وایي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کړو دا خبره به کوي ته به وایي چې دا دې ډاکټر جوړ کړو دا خبره به کوي بس نور در پیسې مېسې نه علم ښځې ورته وایي ټیک ده که نه دې کسې خبره ده ګوره دوايي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوايانو کې د اثر چا ایښی دی الله ایښی دی دا ډاکټران چې کومې دوايي او د هر څه چې ورکوي په دې کې د اثر د صحت چا اچولی دی الله تبارک وتعالی اچولی دی د ابلیس ورته وایي ته به داسې وایي چې دا تا جوړ کړو نو ښځې ورته وایي ټیک ده که نه صحیح ده راځه زما خاوند علاج وکړه راوستو کور ته چې راغلی خاوند ته وایي طبیب مې راوستی دی او ډېر تکړه دی ستا علاج کوي او پیسې مایسې نه د ډېر ښه سړی دی خو صرف دا یو خبره کوي چې کله دی جوړ شي ته به وایي چې د تا جوړ کړو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رذیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړی په اسمانونو کې دا خو هغه رذیل دی دی چې دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله واسطه کټ کوي دا خو هغه رذیل دی نو غوسه ولا ورله او خپه شو چې ابلیس زما دروازې ته ورسېدو ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي نو غوسه شو نو ښځې ته یې وي که نه یاره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ د خولې نه ووتله زه به دې سل لختې ومه اوس د هغې به ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو نو بس په دغه ټایم کې الله ته دعا وکړه په دغه ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته رادننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچاتی نو وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته یې چغه کړه الله صحت راله راکنو ابلیس مې کور ته راځي الله هغه رانه تمه پیدا شوه ایوب واذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم او دا نه چې الله تا بیمار کړی ما او تا رانه بیماري راوستې ده خو الله ما ته یو تکلیف را رسېدلی دی نو مسنی الضر ما ته یو تکلیف راغلی دی نو الله دا به رانه ته لرکوي الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل ارکض برجلک دا ځمکه په خپله خپه باندې ووخه چې ځمکه په خپله خپه باندې ووخله بس دا غي نو بر روان شي الله تبارک وتعالی ورته فرمایل ایوب په دې اوبو باندې ولامبه په او وسکتی ایوب علیه السلام دا وبونه وسکلی او ولامبل په چې څنګه په ولامبل د شلو کالو ځوان کې نه جوړ شو دک جوړ شو بیماری نه هر څه ختم خپل خیرسته ځوان کې نه جوړ شو بیماری به کې بسوره وخت راغلی و یا کاری بوډا چې بیماری پر راغلی و الله د شلو کالو ځوان جوړ کو الله قادر ذات ته ارسه کولی شي ارسه کولی شي خزه د کار نه رااله څه ګوري چې پکټ کوس د شرو کاله لک نسته الکه په دې د څه کده په ما خاون پر پاغل څه شو بوډا مریض پکټ په پاسه ګر کوی چې ته شرم خاون رانه وړې به کو څه زما خاون ایوب علیه السلام ورته مسکې شو د تخپل خاون پیژنه او پیژن کنه بوډا خاط ته دي کمزور دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی هغه ستا مخې ته دا ځوان ناست الله ورله صحت ورکړی دی الله تبارک وتعالی ښځه ځوانه کړه الله تبارک وتعالی ورله اووه زامنو هغه ورله دوچن کړو نو چې اووه دوچن شي نو څو زامن الله ورکړو 14 لوڼه ورله هم دوچن ورکړي
مال چې څومره هلاک شوی هغه هر څه ورله ډبل الله ورکړو دوچن په دوچن ورله الله تبارک وتعالی ورکړو. یو ځل ته ښځې تپوس کو ایوبه د مصیبت ورځې در باندې راغلي دي او د راحت ورځې هم راغلي هسې کومې ورځې ښکلې وي؟ ایوب علیه السلام ورته وي یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې ښکلې وي، د بیمارۍ هغه ورځې ډېرې ښکلې وي، د تکلیف هغه ورځې ډېرې ښکلې وي. ښځه ورته وایي ساعت جبه خبرې کوي اوس ښایسته ځوان الله صحت درکړی ته د بیمارۍ ورځ ښکلې وي. نه که نه د هغې تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولم په 24 غنټو کې به یو ورځ زمانه الله ضرور تپوس کو په 24 غنټو کې به ما ته الله آواز کوو ایوب څنګه یې ایوب څنګه یې ما چې به هغه آواز واورېدو سبا به ما د هغې آواز انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب آواز کوي چې ایوب څنګه یې نو چې بیمار ما ته به زما رب آواز کوو ایوب څنګه یې اوس چې صحت مې ومونته الله مې تپوس وکړي هغه آواز نشته دی اگر تکلیف आवाज ډیر خوږ نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف وو نو چې هغه په پټه وخت نه خپل الله ته چغه والا وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډیر خپل تیرې دي ځکه ما ته زما رب आवाज کو چې ایوب څنګه ایوب څنګه اتل لسکاله بیماری تیر شو ایوب علیه السلام خپل رب یې نشو د خپل رب ناشکری او نکړه فدي دا زمون دا او کله دعا وختي رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين دغه جنا علماء لیکي وی د علاج مرض د پر د بهترین وظیفه ده بیماری در باندې راغلي تکلیف در باندې راغلي دي ډاکټران درته دوايان لیکي اثر در باندې نه کوي فقط پروتي بس خپل رب ته چغي وخه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اے رب زما ما ته تکلیف رسیدل تر باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته الله شفا ورکړي ما ته الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې مونږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالی ښودلې ده نو په بیماری کې دا وایه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين نو تکلیفونه به راځي په ژوند کې مصیبتونه به راځي مونږ به څه کړو چې معمولي غونته مشکل را باندې راشي که نه بیا د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د کفر الفاظ وي د کفر الفاظ نعوذ بالله نعوذ بالله مخکې ورځ کې مې د وطن متعلق اورېده چې ته غم ته راغلی په جواب کې دا خبره کول چې زما صاحب زما الله نور سي چلو کې چې څه کوله خو یې وکړو نور به را سره سي چلو کې نور به ما سره سي چلو کې نعوذ بالله اسې دا الفاظ د انسان کفر ته ورسوي انسان کفر ته رسوي دا مصیبتونه به راځي دا تکلیفونه به راځي دا غمونه به راځي په دې باندې به صبر کوي ایوب علیه السلام ځان ته یاد کا او دا انسان چې دغه چې څومره مصیبتونه راځي کنه دومره به ته جوړېږي ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیاء وګرځېدو د پیغمبرانو نیکه وګرځېدو پلار وګرځېدو څومره تکلیفونه پرې راغلي دي دا زمیندار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونو نه دا څانګې وي او تبرګۍ راغوستې دا ونې دا څانګې باندې وي څومره ښایسته ښایسته ونې دې ته څه شیزونه جوړ کړي خرابې دي که خرابې نه کړي څانګې تې ونې سونډسې بونډسې ونې تې جوړې کړي ښه دې ونه کې چې د خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي دا نه جوړېږي خو چې د خاختراشي پکې وکړي دا ډېره ښایسته جوړه شي بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي مصیبتونه راځي دا خاختراشي ده چې د باندې څومره مصیبتونه راغلي بیا به دومره الله ته نږدې شي او ښکلی انسان به بیا جوړ شي چې مشکلات پرې نه راغلي نه جوړېږي ښه نو مشکلات به راځي په ژوند کې تکلیفونه به راځي په هر حالت کې به د الله څخه ادا کوو شکر هر حالت کې به د الله څخه ادا کوو شکر الحمدلله الله تا راوستي او ته به یې لرې کوې الله تا راوستي دي او ته به یې لرې کوې